أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. تیر شوی درس کې آیت کرسی داغه تفصیل بیان شو. صدا په دعوا د توحید باندې خم مضبوط دلایل ورکی ذکر شو. چې الله رب العزت هغه ذات ته بندگی صرف د الله کیږي، بل چاته بندگی نه ده پکار. ولی سو الله رب العزت الحی القیوم داسې ذات دی چې په هغه باندې فنا نشته دی، مرګ ورته نه راځي. دا صفت الله رب العزت دی چې دا ژوندی دی، په دې باندې فنا نشته دی. القیوم دی، په انتظام د مخلوقاتو کې دا ټول مخلوق انتظام الله رب العزت کوي. نه ته خوب راځي، نه پر کلی راځي. دا ټول ازمکې په اسمانونو کې څه دي، دا ټول د الله په اختیار کې دي، دغه په ملکیت کې دي. او قیامت په ورځ باندې چا مجال دی چې د الله رب العزت مخکې د چا داسې سړي سفارش وکړي چې په هغه باندې جهنم واجب شوی وي، ها مگر په حکم د الله سره، په اذن د الله سره. چې الله چاته حکم وکړي چې ته د فلانکي سفارش وکړه، په دې باندې مخکې بیان شوی دی. نو دا ډیر یو عظیم آیات هو او مسله د توحید په دلایل سره ورکې ذکر شوله، او تقریبا 10 دلایل په دې باندې په هغه درس کې مونږ ذکر کړي وو. اوس آیت نمبر 257. الله ولی الذین آمنوا، نا لا اکراہ فی الدین. 256 نمبر آیات. لا اکراہ فی الدین. دا آیت اول د دې ربط د مخکې ایتونو سره کله څه په آیت کرسی کې دلایلونه ذکر شو په عظمت الله رب العزت باندې، او خو واضح دلایل ذکر شو، نو تقاضا عقلی دا دی چې په خلکو باندې جبر یا اکراه د نشي کېدلی په اسلام قبلولو کې. ولې کله یو انسان ته یو مسله دومره وضاحت سره بیان شي، یو خبر هغه ته دومره وضاحت سره بیان شي چې آخري درجې پورې په دلایلو کې پټه کې هغه مسله واضح بیان وشي، بیا په هغه سړي باندې اکراه کول یا زبردستی کول دا څه توک نه جوړېږي. نو دې وجې نه دا آیات ورپسې راوړو چې لا اکراه فی الدین. مسله د توحید، د الله رب العزت وحدانیت، د الله رب العزت معبود څنګه یو الله دی، عبادت صرف یو الله رب العزت د لپاره پکار دی، علمیت کې کامل، په نظام چلاونو کې کامل. دا ټول دلایل ذکر شو. نو اوس دی کې فرمایي چې لا اکراه فی الدین. دومره دلایل ذکر شوي دي، اسلام کې زبردستی نشته دی چې یو سړی ته په دین ته زبردستی داخل کا.
او بل ربط دا دی چې د آیت متعلق ته قاتلو فی سبیل الله سره مخی مسله د جهاد ذکر شوی و. یو سوال پیدا کیدو سیرت تاسو مسله د جهاد ذکر کوو، مسله د قتال ذکر کوو، اسلام کې تاسو خلق په زبردستی باندې اسلام ته داخلو. نو دیو جنا په دې آیات کې دغه جواب شو سنانا اسلام کې اکراه فی الدین زبردستی خلق اسلام کې نه بستل دا په اسلام کې نشته دی. او مسله د جهاد یا مسله د قتال څخه کوم حکمت د بر ذکر شي کیږي هغه مخکې بیان شوی دی دفع د فساد د پاره. والله لا يحب المفسدين، الله مفسدين نه خوښي، فساد نه غواړي په ځمکه کې. او کوم خلق څه فساد کوي دغه د فیا ضرور دی، دغه لپاره قتال شوی. قتال یا جهاد دی خبره د پاره نشته دی چې ته یو سړی راګیر کا څه ته لازمي مسلمانۍ کې کني زه تا قتل کوم، نه، لا اکراه فی الدین. اوس په دې کې یو سوال پیدا کیږي چې کله قران کریم کې الله رب العزت دا فرمایي چې لا اکراه فی الدین، اکراه نشته په دین کې، دین کې زبردستی زور نشته دی. آیا ته یو سړی ته یې چیرې پاسه مونږو کا حج در باندې فرض حج ته لاړ شه، زکات در باندې فرض جهاد زکات ورکا، واه کته ته وې چې نه لا اکراه فی الدین، بیا به چل کېږي. د دې اشکال جواب دا دی چې اسلام قوانین یا اسلام چې کوم قانون دی چې په هغه کې اول څه شی دی هغه د توحید باری تعالی. الله رب العزت توحید پیژنګلی دغه یوواله په ذهن کې راوستل، غبن ایمان راوړل، دا اوله پوړی ده. اسلام کې زبردستی نشته دی چې یو انسان په زوره باندې ته دا شی په هغه باندې ومنې ولې چې دی تعلق وي نه زړه سره، او زړه کې نه که چې یو انسان پر زړه کې د الله رب العزت وحدانیت موجود نه وي او کاغه په خلی باندې روزانه لګوي چې الله یو دی والا یو دی منځونه او د سنم کوي، خو چې هغه د په زړه کې نه وحدانیت نشته دی نو هغه سړی هغه اعمال څه کوم دی فایده نه ورکوي. دی وجه نه اکراه فی الدین څه کوم دی دا ابتدایي حالات کې چې یو سړی اسلام ته داخل شوی نه دی ته هغه په زور داخلوي نه، دا نشته دی. په دې باندې ډېر واقعات هم شته دي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ زمانه کې یو زړاونه ښځه وه، شاید یهودنه وه که عیسایانه وه، نو هغه دعوت اسلام ورکړو. نو هغې چې راځه په دې ټول عمر په دې یهودیاتو باقي تیر شو، زه په اخر عمر کې دا نشم کولی. نو هغه ورته چې لا اکراه فی الدین، ټیک شوله، تا نه دی خوښه، اکراه نشته، زبردستی نشته دی. زیاره ته اوس په دې مرګ حالات کې موږ پسې ډانډه راوخلو چې ومنه اسلام کې، نو اوس ته خیر نشته، نه نه. دې وجه نه اکراه فی الدین کې یعنی یو غیر مسلمان یو کافر مشرک سړی په زبردستی باندې اسلام ته راوستل دا نشته دی. د دې وجه نه اسلام کې څه کوم غیر مسلمان دي د هغو دپاره په اسلامي ملک کې پاتې کېدلو هغه دستور باندې زندګي تیرولو دپاره جزیه مقرر شوې وه. څه کوم یو غیر مسلم د مسلمانانو په وطن کې عمر تیرول غواړي او خپل دین نه پرېږدي، بالکل تیروی شي، خو جزیه به ورکوي، ټیکس به ورکوي. دا مسله دی وجې نه واضح شوې وه چې اکراه په دین کې نشته دی. اوس راغله د بله خبره چې کله یو انسان اسلام قبول کړي، مسلمان وي، په دننه زړه کې ایمان راسخ وي، خو بیا هغه داسې کارونه کوي، غلا یې وکړله، غلط کار یې وکړو، زنا یې وکړله، اوس دې سړي ته سزا ورکول د دې به څه وي. دا اوس دویمه مرحله شوه چې انسان په اسلام کې موجود دی، مسلمان دی، چې کله دا د اسلامي قوانین نه مني، دا بغیتوب کوي، نو بیا دې باندې دا قانون لګو کېږي چې ته بیا سزا خورې.
لکه مثلا یو سړی په یو ملک کې لکه زه اوس پاکستان نه بار یم د پاکستان قوانین په ما باندې اوس په دې ټیم کې نه لاګو کیږي. اوس کا مثلا تاسو کوم ځای کې ناستې کوم مرګري پاکستان کې دي مثلا څه کسان کوارډ کې دي څه پانګو پېښور کې دي پېښور کې کرفیو ولګېده دفعه 144 ولګېده کوارډ کې مو ولګېده. اوس دا آرډر په چا باندې لاګو کیږي په هغه کسو باندې لاګو کیږي چې کوم خلک کوارډ پېښور کې موجود دي نه دا بار پرېږدي نه بار نه خلک ورته پرېږدي دفعه 144 لګېدلې. اوس زه پاکستانی یم خو دا دفعه 144 په ما باندې نه لګوي ولې زه کې موجود نه یم. او څه کله زه موجود شم نو بیا دې دا فعلا د زرا سم چې بیا که چې زه خلاف ورزي کوم نو بیا به ماته سزا مليږي. کله چې یو انسان په دین ته داخل شي اسلام یو قبول کو مسلمان شو مسلمان کور کې پیدا شوی دی اوس دا سړی چې بیا خلاف ورزي کوي نو چې کوم قوانین دی هغه په دې باندې لاګو کیږي. کچېر یو انسان د دنیا د بادشاہانو وزیرانو هغه حکم مات کی ورته سزا ملويږي او دا فتوا په ولګي دا جرم وربنولږي چې راته باغی جیل ته واسطه جیلونه ورکي. او ځکه یو انسان مسلمان اسلامي قبول کړي اسلام کې موجود دی د الله احکام نه مانی نو دا باغی نه دی بالکل دا باغی دی دې ته سزا ملويږي. نو کله چې یو انسان په اسلام کې موجود دنه نه دی نو هغه آیت دی آیت سره تعلق نشته دی صلی الله اکراه فی الدین یاره با زمون نه کوم یکرا خدای په کې دین کې زبردستی نشته دی ته په ما باندې زور بدل منځونه کوي. نو د دې تعلق چا سره دی دی تعلق هغه خلکو سره دی چې هغه په اسلام کې موجود نه دي مسلمان نه دي کافر مشرک دي نو ته هغه زبردستی اسلام ته مراواله او نه رسی نه फायदा ور کوي ولې څکه چې هغه اندرونی پرړه باندې هغه منی نو ته کا پتا مخ هغه وې چې ټیک شنه اس फायदा خو نه کوي کړ. اسلام منل دا بالکل یو عقیده لري زړه کې مضبوطه پخته اراده لري چې زه مسلمان شوم مسلمانې ګم په باندې عقیده ستل غواړي او دې تعلق دې نه پټ سره دې بری الله خپويږي. نو دی وجه نه کې فرمای لا اکراه فی الدین نشته دې زور په دین کې چې یو تو سړی زبردستی دین تراولې نو اکراه په دین کې نشته دی. نو دا اکراه حکم دی تفصیل مون تاسو ته بیان کو. اوس اکراه یو لفظ اکراه دی یو لفظ اجبار دی دا تقریبا نږدې په مانو کې دي سره لکه یو سړی باندې اکراه زبردستی کول یو سړی مجبور اول یو سړی باندې زور کول چې دا کار وکا خو اختیار غسره موجود دی چې کوي او کنه کوي. یو سړی باندې ته داسې زور وکړي چې هغه ته مجبور کې چې ته دا کار کوي دې ته اجبار یې ٹھیک شو. نو اکراه او اجبار کې فرق شو. اکراه هغه سړی ته ویل شي هغه کار ته ویل شي چې کله ته خبره زور وکې خو اختیار غسر وی چې دا کار دی منی او کنه منی. او اجبار څه کوم دی دی کې رضا او اختیار څه کوم دی دا سلب شي چې نه ته مجبور یې ته لازمی دا کار وکې. نو دی کې ځکه اکراه لفظ راوړو اکراه پکې نشته دی مطلب دې ستا ته اختیار دی که ته منی او کنه منی. لکه سورۃ کهف سورۃ 29 کې راځي فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر چا څه خواخوي ایمان دراوړي او چا څه خواخوي کفر دوکي کفر کوي او که ایمان راوړي په خپل مرزي باندې راوړه حساب ورستو کیږي. نو مقصد دا شو چې اکراه په دین کې نشته دی. اوس دا اجبار څه کوم دی چې کله یو انسان تو یو شی باندې مجبوروي آپ په سورۃ یونس کې آیت نمبر 99 یو کم سل هغه کې الله رب العزت فرمایي ولو شاء ربک لآمن کچری خورزاوه خوښي وي د رب دستا لآمن خامخا به ایمان راوړی من هغه چا فی الارض چې پس مکې کې دي کلهم جميعا ټول خلکو به ایمان راوړی
ټول خلکو به ایمان راوړی. بیا خطاب کوي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته افانت تکره الناس، آیت زور لګوي په خلکو باندې مجبوروي حتی یکونوا مؤمنین چې دوی شي ایمان والا. مقصد دا دی خبره یو د اکراه یو د اجبار. اکراه کې اختیار شته دی لکه صورت کهف په 29 نمبر آیات کې ذکر شو چې تا مرضی ده ته منې او که نه منې. او د اجبار څه کوم دی دا بالکل مجبورول نشته دی، نه زور شته دی نه مجبورول شته دی. نو مقصد د آیت څه شو، دی لفظ څه شو، لا اکراه فی الدین، نشته دی زور په دین کې. دا کوم مسله د جهاد ذکر کیږي د دې خو مقصد هم بل دی، دې مقصد بل دی. مخکې آیات کې تاسو ته ذکر شیو کنه ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، کچری نه دفع کول وای د الله رب العزت خلکو ځنلو را په ځنو باندې څه کوم فسادان دي فسادونه کوي په ځمکه کې، نو الله رب العزت کمزوري خلک را اوچت کی، کمزوري خلق را اوچت کی، فسادیان ختم کی. لفسدت الارض، زمکه کی بلوی فساد جوړ شوی. نو د جهاد او قتال څه لپاره دی؟ دا د فساد ختمول دی، فساد ختمول دی. او کله یو خدا نور د جهاد باندې موږ مخکې خبره کړې ده چې جهاد 100 اقسام دي، اسی حساب دی موږ صرف دی آیات سره مقصد یې لا اکراه فی الدین. ټیک شولا، لکه د جهاد مسالې کې لوی وضاحت مخکې موږ تیر کړی دی. لا اکراه فی الدین، نشته دی زور په دین کې چې یو خلق ته سړی راټینګ کې څه زور بند په دین کې داخل شه. مو وړو موږ زرګری کلی کې سیکارو سمرګری دی ګروپ کې شته دی هغه ته شاید پاتوي. نو مو سکول نه سره راغلو لیاره کې یو سیک راونی ګورو پاسه نه ور باندې کې کلمات راک هغه وی څه نه کوه خو خیره تا کنه څه څه کو مو یو ته کلمات نه درسي. نو وړ د دریم څلورم کلاس کې بیا ورستو بیا حالات داسې شو چې ټول خلک ځنه بیا لړ دی اوس نشته دی زرګری کې. نو مقصد مدا دی څو خلک په زبردستی باندې اسلام ته راوستل، دا اکراه په دین کې نشته دی. وضاحت وشو ولی نشته دی اکراه په دین کې. قد تبین الرشد، یقینا ښکاره شوی دی هدایت من الغی د ګمراهینا. مخکې آیات کې دومره دلایل ذکر شولو، قرآن کریم کې په مسله د توحید باندې دومره دلایل ذکر شوي دي. الله رب العزت خپل مسله د توحید او خپل وحدانیت په قرآن کې دومره وضاحت او دومره په صفائی سره بیان کړی دی. قد تبین الرشد، یقینا ښکاره شوی دی هدایت من الغی د ګمراهینا، بالکل ښکاره شوی دی. اوس تا مرضی دی، تا مرضی دی. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، چا خوښه د ایمان راوړي چا خوښه د نه راوړي، مرضی د خپله دی. ټیک شوله، لا اکراه فی الدین. فمن یکفر بالطاغوت، چا څه انکار وکړو په طاغوت باندې، چا څه انکار وکړو کفر وکړو په طاغوت باندې. طاغوت څه ته ویلی شي؟ طاغوت څه ته ویلی شي؟ فمن یکفر بالطاغوت، چا څه کفر وکړو انکار وکړو په طاغوت باندې. طاغوت تفسیر ابن جریر او ابن کثیر، ابن کثیر غالبا ابن جریر نقل کړی دی. ابن جریر ښه زوړ تفسیر دی، هغه د تابعینو او صحابه کرامو دی معنی ذکر کړی دي. څه طاغوت څه ته ویل شي؟ طاغوت شیطان ته ویلی شي، طاغوت جادوګر ته ویلی شي، طاغوت جادوګر جادو ته ویلی شي، فلګر ته ویلی شي، کهان ته ویلی شي. چې کوم د لاسونه څه پړی دا بازارو کې توتیانو والا ناست دي، راشه خپل لاس وګوره خپل وګوره، دا ټول طاغوتیان دي. هغه یو هغه شی ستا د الله د رب العزت او وحدانیت نه د تا ذهن واړی خپل طرف ته درتاو کې د الله د وحدانیت نه دا طاغوت ته. په دې زمانه کې خو څوره څه قبرونو ولدي ټول طاغوتیان دي. قبرونو ته لاړ شه، قبرونو ته سجدي لګيږي، څوک ورته څه نه یي. دا پیران میران ځان نه جوړ کړی دي، خلک ورته ځکونه په سجدو باندې ولاړ دي، په سجدو ورته پراته دي. دا ټول په طاغوت کې دا شامل دي. چې کوم سړی د دې شي انکار وکړو ته زه به سجدا سره یو الله تعالی کوم. مخکې شاید ما درس کې دا خبره کړې وه. یو ورځ زه کوهاټ بازار کې روانو، ما سره نور کسانو،
نو لیاره کې د چولې باندې سراتلرو دي هغه کې یو زیارت حاجی بادر بابا ورته حاجی بادر صاحب ما ذهن کې راول چې راځه د غته نوازم وګورم د څه شی دی او ما ذهن کې دا اوس ما دا اوریدلی وو چې جوبادر بابا سکوم دی جوبادر بابا پښتو کې ورته اصل کې دی حاجی بهادر دی حاجی بهادر خو پښتو کې خلک جوبادر ورته وي څنګه قران کریم په خپل لاس باندې لیکل دی او شیشه کې نه پروت دی بهر کې زه روان شوم نو پیله خو کله زه په څنګه غوړې او په باندې خپل وړه سره روان شوم د دې کسر ته مخې شو چې بده چپل بوت د کډیانه دی وبسه مې ولې کډیانه دي چې جمعات خو نه دی لا خلار دی نه وړه ډېر لنجې کوجی خو هغه د مو ورا سولو زه کله اکابر زه ته ورسیدم نو با کابر سدي سیر طرف ته بالکل حقیقت سره شیشه کې غاټ قران کریم یې خو ما هغه ته کتلو د کابر خو چت غونې ونه دی خو تر ته سړې ماته یو आवाज راځو د جړا आवाज راغلو یاره دا څنګه چل چې دا څور تر توشم څومره کتو تاسو الله باندې یقین وکړو څنګه چې یو سړی د کابر ته د خپل ترونه په سجدي باندې پروت او ژاړي دا ورته ژاړي اوس خدای خبر دغه څه څه غوړي دی کابر نه حاجی بدر صاحب کا ډیر هم تکړه دی خو مشکل کشا نشي کیده حاجت روا نشي کیده کچری دا دومره تکړه نو دی باندې مرګ والے راغې زکه دی قران کریم په دی باخیات کې ذکر شو چې الله رب العزت هغه ذات الحي القيوم الحي القيوم عبادت الله وکول سره الحي القيوم دی سجدي ماغه تعالی کوا خوري زری ماغه تکوا بل چاته ما کوا نو دی وجنا الله رب العزت سی فمن يكفر بالطاغوت چاڅ انکار کو کفر کو په طاغوت باندې طاغوت شیطان ته یل شي جادوګر ته یل شي الله د خلقو دین ناړي هر یو هغه شی هر یو هغه کس هر یو عمل څنګه تا د دین د توحید نه وړي دا طاغوت ته بس دا لوی خبره ده اوس په دې باندې دغه رضاوی بیا خو غم کافر دی کچری بیا دغه رضا په نوی او تاونه طاغوت جوړ کړی دی نو دا کی بیا طاغوت نه دی فمن یکفر بالطاغوت چاڅ انکار کو په طاغوت باندې ويؤمن بالله او ایمان راوړو په الله رب العزت باندې عقیده جوړه ک په الله باندې نو اوس د الله مقابله کې دغه طاغوت راغی هر یو هغه کار څنګه تا ذهن بدلی د الله د توحید نه د الله د وحدانیت نه د الله د ذات نه د تا ذهن اړای د تا عقیده اړای هغه طاغوت دی او حکم دادی چې تب دی باندې کفر بکای په طاغوت باندې فمن یکفر بالطاغوت چاڅ انکار کو په طاغوت باندې چې اے خلکو تلا گئے د قبرونو ته سجدي لګي زخه نه منم اے انسان ته دا غلط کرونه کې زید سره نه منم اے انسان ته د الله په مقابله کې د بل چا احکام باندې زین نه منم دا انکار دی په طاغوت باندې او ایمان راوړل په یو الله باندې عقیده ساتل چې چا د سی وکړلو فقد استمسک پس یقینا ونی ولدي سړی نیولې وکړه بالعروه الوثقا په مضبوطه کړي باندې ا مضبوطه د واسپنه ولا کړای نیولې دي هغه کړای مضبوطه ونی ولا دا یو مثالی پیش کو څه کوم یو سړی په عقیده توحید باندې ځان کلک کو هغه مثال دا سیده لکه یو چت غرنه یو سړی را ټوپ کی خو مضبوطه کړای نیولې وي را غورځيږي نه او نن سبا خدا دې ک هنګونه یا کوواټ بازار نه دی کلیو طرف ته روان شي سوزکو ته خلک ولاړ دي د پایدار باندې خلک ولاړ دي پاسه کړه ته لاس چولې واسه ته لاس چولې مضبوطی لاس نیولې بدا مضبوط والے سره دې پر نیولې زړه پرینوزي دا کړه په تغلا سوالې چولې صدار پرینوزي نو دې کې فرمایي چې چا کفر کو په طاغوت باندې او ایمان راوړو په توحید الله رب العزت باندې الله یو اومنل نو بس دغه سړی مضبوطه کړهونی ولا مضبوطه د واسپنه کړه لاس کې دا وس لن فصام لها نشته دی شو کې دل دی لرا نشته دی متی دل دی کړه لرا نشته دی پرې کې دل دی کړه لرا دا مضبوطه کړه
वल्लाहु समीउन अलीम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त औरिदुन के दे ता खबर औरी, अलीमुन इल्म वाला दे तकुम करुन के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पता बने पोआ दे। या अल्लाह तमूंग तमफियो के, या अल्लाह पमूंग बांधे रहमो के। और पसे आयात अल्लाहु वलियुल्लज़ीन आमनु, मखे द दो फरीको जिक्र शो यो तगुतियानो यो ईमान बिल्ला खलकू, ईमानदार खलकू, तगुतियान खलकू, उस तगलक तफसील कई। अल्लाहु वलियुल्लज़ीन आमनु, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वली हिमायती और दोस्त आओ कसानो दे, आमनु से ईमान रोड़े दे, अकीदा मजबूत अदा न दोस्ताना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ईमानदार खलको सर कई दवा हिमायत कई। युखरिजुहुम उबासी दो लरा मिनत ज़ुलुमात द तियारोद कुफ्रना द तियारोद तगुतियानुना इलन्नूर रनाद इस्लाम तरफता, इलन्नूर पतरफ रनाद तौहीद, ज़ुलमात डेरी दी कुफर डेर दे, तियार तियारे जख्त डेरी दी, बेदातुन दी, खुराफाती, शिरकियाती, कुफरियाती दा जख डेर दी, रणा द तौहीद से रही वादा वले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यो दे तौहीद में यो दे मसला द हक तो हक खबर युवावी दी वजना जी के ज़ुलमाती जमा रावड़ो और नूरी यो रावड़ो वाहिद रावड़ो अल्लाह हिमायती द आओ कसानो दे आमनु से ईमान रावड़े दे युखरिजुहुम उबासी दुइलरा मिनत ज़ुलमात द तियारोद कुफ्रना तियारोना डेर तियारी दी कुम तरफ ते उबासी इलन नूर रोशनी तरफ था, रणा तरफ था, तौहीद हक अल्लाह तरफ था। वल्लदीन कफरू वाकसान सवा कफिर दी मुनकिर दी आगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वहदनियत न मनी उला वल्लदीन कफरू वाकसान सवा कफिरान दी औलियाहुम तागूतो दा दोस्तान द दुई चोक दी तागूतियान दी दा द तागूत वाला दोस्तान दी शैतानी दोस्त दुई शैतान दोस्ती सोखते तागूत शैतानी देखे तागूत हाँ वल्लदीन कफरू आकासाना सगा कफिर दी वल्लदीन कफरू आकासान सकाफिर दी कुफर करे औलियाहुम दोस्तान दा हुई अत्तागूत शैतानान दी तागूतियान दी हाँ माखी मुंग माना द तागूत कड़ला हर यू आगा शय सगा तो अल्लाह तरफ न था तो गैर मुतवजी की बल तरफ था कागा बुत थे कागा जादूगर दे कागा काहिन दे कागा साहिर दे का चोकम दे कागा मुला दे कागा खबर दे कागा जंडी दी कागा तिशेम दी तो दत्ता तवज्जो तौहीद ना वाड़ी गैर तरफ था नुदत शेरी दा तागूत थे वल्लदीन कफरू आगा कसान सगा काफिर दी कुफर करे औलियाहुम और दोस्तान दी चोकती तागूत तागूतियान शैतानान दी युखरिजूनहुम उबासी दुई लरा दोनों दुई दा तागूत सकई तागूतियान सकई खपल मलगरी उबासी कुम जने उबासी मिनन नूरे दरना द इस्लामना द तौहीद ने उबासी इला ज़ुलुमात तियारोद कुफर तरफ था नो खबरदार शई आगो तरत मानिस देखेगो जके दिए के तो फरमाइलू स्वामी यकफुर बित्तागूत चास कुफर और इनकार को पतागूत बांधे वले से तागूत से चल गई तागूत से कई युखरिजूनहुम मिनन नूर इला ज़ुलुमात दाखो खलक दरना न उबासी तियारो तरफ था पदो बने इनकार पकार दे दो जान सतन पकार दी हाँ दो न बजान सते जान बो न सते युखरिजूनहुम मिनन नूर उबासी दुइला रणाना रणा ने उबासी कौन तरफ था इला ज़ुलुमात तियारोता उलाइका दा कसान अस्हाबुन नारी दाद दो ज़खियान दी दाद वोर वाला खलक थे हम फीहा खालिदून और दो बवी हमेशा पदी जहन्नम के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम टोल देना हो सती ला इकराह फिद्दीन निश्तदे जोर ज़्यादा पदीन के से तखलक पदीन के ज़बरदस्त सही सरा दाखिल के क़द तबय्यन रुश्दो यकीनन करश हिदायत मिनल गय्य गुमराहीना फमन यकफुर बित्तागूत चास कुफर ओकप तागूत बांधे इनकार ओकप तागूत बांधे वयुमिन बिल्लाहि व ईमान रौड़ो अल्लाह बने फ़क़द इस्तमसका पस यकीनन वनी वाला दी सड़ी
نیونه وکړه بالعروة الوثقا په مضبوطه کړي باندې هغه مضبوطه کړه څنګه د واسپنې مضبوطه کړه لن فصام لها نشته دي شو کېدل دلرا نشته دي پرې کېدل ماتېدل دی لرا والله سمیع علیم الله اوریدونکی او علم ولري الله ولی الذین آمنوا الله حمایتی دوست او کسانو دي څنګه ایمان ولدي ایماندار خلق دي توحید باندې قائم دي نو الله دغه مدد هم کوي یخرجهم وباسدوا الى یخرجهم من الظلمات وباسدوا الى تيرون الى النور رڼا طرف ته هدایت ورته نصیب کی نور ورته لارې کولويږي او نور توفیق ور کوي کومي سړی ډیر کوشش کوي الله رب العزت دغه کوشش نورم قبلې او تیاری ورته ختم کې رڼا تیرو باسي والذین کفروا آکسان سوی کفر کړي اولیاءهم الطاغوت دوستان او مرګری د دوی سودی شیطانان دي یخرجونهم وباسي دوی لرا من النور درنانا الى الظلمات تیرو طرف ته اولئک اصحاب النار دا خوندان د ور دي دا جهنميان دي هم فيها خالدون او دو بوي په دي جهنم کې همیشه د پاره واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين